ابن ماجه دا فصحاح ستو کی داخل کتاب الحديث الذي مصنف أبو عبد الله محمد بن يزيد الربعي ابن ماجه القزويني دا مصنف في كتاب أبو عبد الله بنيادان محمد يزيد يزيد ابن ماجه کی اختلاف تجداد اسم جده واسم أمه أو قدام لقب يزيد بعض علماء رأي دادا جدا يزيد لقب بعض علماء رأي دادا جدا ابن أمه اسم أمه دي وجهنا تاسو بوینه چې دې کې سره حمزه ذکر کیږي هغه قاعده ثابته خدای ده حمزه وصلیه چې په وسط د کلام کې واقع شي يخطل وكتابة أغا باقي وي وتلفظا أو تكلما ولفظا رسكي وي لكن بعض استعمالات داسي دي شفايت كي خطا وتلفظا أغا ساقي دي يو داغينا داري چې کله لفظ د ابن واقع شي په مابین د عالمین متناسلین او د ابن صفت شي د پاره د چا د لومبني اسم د ابن او دې مضاف شي چاته د دویم اسم د بیا به انت لفظاً هم او كتابة هم سقوط بلا همزه لك محمد بن اسماعيل علمين متناسلين مثل مراد ابن چیرم بلی اسم دا ابن دی دا دریم اسم سری دا اب بیٹا فاش زویر دل سبب حمزه صاحبی اس چونکه ماجا او د ماجی نه مخکې یزید چې کوم دی دا عالمین متناسلین دي د دې وجه نه حمزه به وایي باقي وي برقرار وي ساکتېږي به نه لقب د یزید کې او أمة محمد ده خبر تاسو ابتدا کے بعد هذا الشيخ صاحب دامت برکاتہ العالیہ یاد فرمائیے محمد بن يزيد الربعي منصوب ربعي قبيلة ربيعة بن نزار او دا نسبت چې قبیلی د ربیعی ته دی دا نسبت د ولانه د دې وجه نه د ربیعی لیکيږي لکه څنګه چې امام بخاری رحمت الله علیه د جعفی ویلي
نسبت د ولادت وجنه دته ربعي لیکي وایي دا د دې قبیلې سره د نسبت د ولادت وجنه دته تاسو خبرو کې شوګیا خبرو کې تاسو وش خبر حد مش استاذ هاجي دي وجنا دتا ربعي ویلي او قزوینی ورته ویلي قزوین طرف ته منسوب دي د عراق یو مشهور شهر دی اخواخو دا علاقې او دا خطوط او دا خطې بدل وي نو دا اذربایجان دا د ایران حصه وه دا قزوین په هغې کې واقع دی او د ابن ماجه د محمد بن یزید دغه وطن اصلي و چې څو خبرې کې ما نمبر تاسو ته لیکم ما ته پلان میسج کړئ چې پلان کې لایک کې پلان کې خبرې کوي زه به بیا خل 209 هجری کې د پیدایش شوې ده په قزوین کې او الله رب العزت ولا پوهه ورکړه علم ولا ورکړه نو د هغې نتیجه وروته چې سنن ابن ماجه یې تصنیف یو تصنیف په تفسیر کو تفسیر ابن ماجه او دریم تصنیف چې دی نه په تاریخ کې یو او د عهد صحابه نه راواله د زمانې د صحابه کرامو نه راواله د مصنف علیه الرحمه د دوره پورې دا ټول تاریخ د څخه مرتب ویلک और 64 साल उम्र हो 209 की पैदाश और पा 273 हिजरे की दद वफात शो 22 रमजान 73 हिजरी यौम الاثنين ودفن يوم الثلاثاء नहीं पर उस तदफीन शो और حافظ ابو الفضل المقدسي فرمایي رحمه الله چې د ضرور ابو بکر د باندې موږ د جنازې پړو او د زوی عبد الله او د ضرور هغه قبر کې د تدفین داغه سپارل کړو دا مختصر خاکه وده ابن ماجه سنن ابن ماجه تاسو تب پتہ لگی چې سنن د مراد په فن د احادیثو کې هغه کتاب دی چې هغې کې د احکام عملیو سره متعلق احادیث په فقهي تبویب او ترتیب سره جمع کړي شي هغه مجموعه د احادیثو ده چې هغې کې احادیث جمع کړي شوي وي په تبویب او ترتیب د چا سره د فقه سره دې ته سنن ویل کېږي سنن ابن ماجه ماجه په تخفیف د جیم سره بعضه تغلیظ کړی دی په تشدید د جیم سره دا سنن ابن ماجه په بنیادی کتبو د احادیث کې باقي کتبو د صحاح کې اخیری کتاب دی چې هغه په صحاح ستو کې داخل شوی دی سن 500 هجری کې په 15مه صده کې د دې الحاق د چا سره وشو د
صحاح سته او دا چا دا حافظ ابو الفضل محمد ابن طاهر مقدسی چې 507 هجری کې د ده وفات شوی دی یو کتاب ولیکو شروط الائمة السته پېژنئ د ابن ماجه چې کوم شروط دي د هغې چې کوم روات دي هغې ذکر یې پکې کړی دی نو ابن ماجه بیا د په صحاح ستو کې هغه شمار کړله هغه یې داخل او خصوصیات د ابن ماجه دا دي چې د دې دا طرز اسلوب ډېر حسن او خشته دی د روایاتو خشته انتخاب امام ابن ماجه کړ د دې شاندار اسلوب د وجې نه د دې عمده حسن انتخاب د وجې نه ابن ماجه الله رب العزت ولا شرف قبولیت ورکړ د دې څه خصوصیات دي ډېر خصوصیات دي یو درې ورته یو خصوصیت دا دی چې عموما ابن ماجه هغه روایات ذکر کړي دي چې کوم روایات په کتب خمسو کې موجود نو ابن ماجه کې عموما هغه روایات دي گویا کې د اتباع کړل د معاذ حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ چې عموما هغه روایات ذکر کړي دي چې د نور صحابه هغه ذکر کړي یو خصوصیت یې دا ده چې عدم تکرار حدیث چې په دې کې تکرار د روایاتو نشته یا ډېر کم دی پکې دریم خصوصیت دا دی چې په دې کې اختصار دی تطویل پکې نشته نو ته خو وایې چې اختصار خو بیا مخل وي هغه افاده او استفاده کې نو سره د جامعیت نه چې دا ټول مسائل ضروریه لره جامع دي باب سره د دې نه په دې کې اختصار یې کړی څلورم خصوصیت دا دی که د کوم یو حدیث په باره کې د کوم یو روایت په باره کې خلکو ته اضطراب وي قلق وي نو ابن ماجه محمد ابن ماجه رحمه الله په ابن ماجه کې د هغه حدیث د ملاویدلو ثبوت د هغې حواله هغه هم ذکر کوي بل خصوصیت د ابن ماجه چې دی نو ثلاثیات دي په بخاري کې 22 ثلاثیات دي غالبا او دا د بخاري امتیاز دی دا خبر ماته ګرځومر ورته وایي د تندي ټیک او په ابو داود او ترمذي کې یو دی او په ابن ماجه کې 15 ثلاثیات دي اگر چې په هغه او دا په واسطه د جبارة بن المغلس او هغه روایت کې عن کثیر ابن سلیم هغه روایت کې د عن انس بن مالک رضی الله تعالی لیکن په دې باندې په دې جبارة بن المغلس باندې علماء سکړي کلام کړي د تضعیف کړي اگر شډیر خلق د دغم کړي تحسین کړي او د ثقه ګرځولې دي لیکن مخکې روایت مخکې چې کثیر ابن سلیمان دی
نو علماء شراح فرمایي چې افسوس دی چې هغه د ده په ذوق کې بړ کړ دی. بهرحال موږ ته به استادانو ویلي چې بعضې روایات د ابن ماجه په اعتبار د قوت سند سره هغې کې ډېر استحکام دی، هغې کې ډېر قوت دی، اگر چې په دې کې ضعیف روایات هم دي او نسبت د ضعف ورته علماو ځای په ځای کوي. نو دا سنن ابن ماجه دا د صحاح ستو هغه اخري کتاب دی او اهل مشارقو علماو په دې باندې اتفاق کړی چې دا یو د هغې صحاح ستو نه دی. اگر چې بعضې مغاربه هغوی وایي چې موطا امام مالک غالبا دا د صحاح ستو نه دی. الله رب العزت دلا قبول عام ورکو ورنا دارمی وغیرہ چې دي هغه د دې نه بل کړو. الله رب العزت شرف قبولیت هغه دلا ورکو. نو دا مختصر دا محمد ابن یزید ابو عبدالله محمد ابن یزید ابن ماجه دا ابن ماجه دا صفت یا دا یزید کا یا دا یا دا د مور نوم کا څه شي ته کنه قزوینی ربیعي ورته ویل کېږي. ها او په دې کې څونه کتب دي په ابن ماجه کې 32 کتب دي پکې او 1500 ابواب دي پکې 1500 ابواب او 3,000 احادیث دي پکې 3,000 احادیث دي پکې او 1500 ابواب دي پکې 32 کتب دي پکې او ډېر خشته انداز کې هغه د هغې تذکره او د هغې بیان یې کړی. نو خلک یې د تبرک لپاره وایي، موږ به یې د تبرک لپاره نه وایو، موږ به یې د چا لپاره وایو؟ د عمل کولو لپاره. الله رب العزت په دې باندې موږ د عمل کولو توفیق راکړي. دا چې د ناس معاملونه کې د شفیع پر ابتدا مې لږه مسعوده وي، مبروکه وي، د دې وجې نه مې لږ معمولونه د درې خبرې وکړې، لږ بیا به انشاءالله هغه به جوړ شي، نظم به جوړ شي، بیا به انشاءالله نور دې کې تفصیلات شته، به هم اپنے خدا به بیا ووایي. الله رب